ډېر خلک داسې شته چې هغوی دویم واده وکړي بیا ړومبني ښځه پرېږدوي دغه دویمه ښځه راواخلي په دې باندې جاني خرچه هم کوي مالي خرچه هم کوي او د ړومبنۍ ښځې هېڅ غم نه کوي تا ته شریعت وایي چې 2 ودونه نه 4 ودونه وکړه خو منځ کې به عدل انصاف کوي که چېرته عدل انصاف نشي کوي بیا یو واده در سره کفي دی دویمه واده مه کوه دویمه ښځه مه کوه کوم سړی چې 2 ودونه وکړي یا 3 وکړي یا 4 وکړي نو د ښځو منځ کې انصاف نه کوي عدل نه کوي فرق کوي وایي دا به په ورځې قیامت کې په داسې حالت کې راشي چې یو طرف به مکمل اوچ شوی وي نو بالکل 2 ودونه وکړي 3 وکړي 4 وکړي هېڅ پابندي نشته خو د ښځو منځ کې انصاف کوي عدل کوي خو دا انصاف نن سبا ډېر کم خلک کوي نن سبا اکثر خلک داسې کوي چې دویم واده وکړي ړومبنۍ ښځې ته چوټي ورکړي یا د هغې خرچې تپوس کړي نه د هغې کپړو تپوس کړي نه د هغې بیماري تپوس کړي نه هغې ته د جیب خرچه ورکوي نو بیا داسې سړی دنیا کې ذلیل وي او آخرت کې به همیشه دپاره ذلیل وي